ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. درود الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د جمعې مبارک ورځ ده او د ربيع الاول مبارک میاشت ده. ما چې د قرآن کوم آیات ولوستلو او د نبی له صلوات و سلام کوم حدیث می تلاوت کو په دې کې مونږ ته الله او د هغې پیغمبر د تکبر نه د ځان ساتلو حکم راکوي. ګورئ جی قرآن او حدیث کې چې الله انسان نه څه غواړي هغه عاجزي ده چې ځان کې عاجزي انکساري پیدا کړه. د تکبر د دې لعنت نه ځان وساته. دا ډېر لوی عظیمه ګناه ده. الله په قرآن کې فرمایي ولا تمشي فی الارض مرحا. تاسو په ځمکه کې په تکبر سره مه ګرځئ، سینه راوباسئ او سټ داسې اوږد کې داسې مه ګرځئ. ولې که ته چېرته دا خپې په مضبوط سره په تکبر سره ځمکه کې ووخې نو انک لن تخرق الارض، ته په دې خپو وخلو سره ځمکه نشي شلولی. او که ته سینه راوباسي او سټ بره کې د تکبر د وجې نه ولن تبلغ الجبال طولا، ته غر ته نشي رسېدی. که ته څومره ځان اوچت کړي غر ته ځان نشي رسولی. نو دې دپاره منع راغلی ده چې تکبر سره ګرځېدل، تکبر سره خبرې کول دا په شریعت کې ډېر یو ممنوع شی دی. بلکې لقمان حکیم رحمت الله علیه چې کله د خپل زوی ته نصیحت کوي هغې کې یو خبره دا کوي ولا تمشي فی الارض مرحا، ځمکه کې تکبر سره مه ګرځه. ولې ان الله لا يحب كل مختال فخور، الله تکبر کوونکې او فخر کوونکې سره محبت نه کوي. یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی ویل الله رسوله کوم سړی چې نوې جوړه اچوي یا نوې پیزار واچي آیا دام تکبر دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې نه، الکبر تکبر ویلې کېږي دی ته بطر الحق وغمط الناس، چې ته حق خبره ونه مني او خلکو ته سپک وګورې دی ته تکبر ویلې. دا خلکو ته حقیر لیدل که هغه په کوم صورت کې وي، که د خبرې په انداز کې وي، که د علم په انداز کې وي، که د تګ په انداز کې وي او که څه انداز کې وي، خو چې ته خلکو ته سپک ګورې او د ځان د اوچتولو کوشش کې، دا تکبر دی او دا شی ممنوع دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ثلاثه لا یکلمه الله یوم القیامه، درې کسان داسې دي چې الله به د هغې سره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي. ولا ينظر الیهم، او نه به هغوی ته د رحمت په نظر سره ګوري. ولا یزکیهم، او نه به هغوی پاکوي. ولهم عذاب علیم،
او دې درو کسانو لپاره به دردناک عذاب څلور عذابونه ذکر کړي د کم کس لپاره کم درې کسان دي اول نمبر شیخ زان بوډا سړی او زناکاری دې سړی ته چې کوم دی دې سره به الله خبرې نه کوي د قیامت پر ورځ دې ته به الله د رحمت په نظر نه ګوري د پاکي به نه کوي د لپاره به دردناک عذابي او دویم ملک کذاب بادشاہ وي او دروغجن وي دې لپاره دا څلور عذابونه دي څلورم نمبر عائل مستكبر کم سره فقیر او تکبر کوي مالدار او فقیر دواړه خو په دې حدیث کې وایي چې تکبر والا د لپاره به دا عذاب چې کم سره تکبر کوي هغه سړی ته به الله د رحمت په نظر نه ګوري د قیامت پر ورځ باندې هغه سړی سره به الله خبرې نه کوي هغه سړی ته به عذاب دردناک ملاویږي چې کوم سړی کې د عادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر د چا په زړه کې چې د ذره برابر تکبر لا يدخل الجنه رسول الله مبارک فرمایي چې دا سړی به جنت کې نه داخليږي چې د ذره برابر د په زړه کې لوی پرته د ذره برابر دا بل انسان ته ځان نه لاندې ګوري دا سړی جنت کې نشي داخليدل دا دوارو جهان سردار فرمایي بل ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی دا الله فرمایي الکبریاء ردائی تکبر دا زما صادر دے والعظمت ازاری او عظمت دا زما ازار دے کم سڑے چھ دیتا گدی وڑی کم سڑے چھ دا پا زان کرا ولی تکبر کئی او زما عظمت تلاسا چی نفستوہو فی النار اللہ فرمائی چھ دا بزا پا جہنم اور کیا چھو تاسو گوری پا دی معاشرہ کی زموستا معاشره چې بګار ده یو ګناه پکې تکبر ده هر سړی به یو غرور سره روان هر سړی به یو جلالی انداز کې روان که عالم ته ګوري که عابد ته ګوري که حسن د وجې نه ګوري حسب نسب د وجې نه ګوري هر سړي کې به یو اکړ پروتي پته نه لګي چې په موږ تاسو باندې کم عذاب راغلی په کائنات کې ټولو نه اوله ګناه د تکبر شوې ده په کائنات کې ټولو نه اوله ګناه چې کوم ابلیس ملعون کړي هغه تکبر شوی دی الله چې کله آدم علیه السلام پیدا کړ وایي دې له سجده وکړئ ټولو سجده وکړه ابلیس ملعون سجده ونه کړه الله ورته وایي ولې دې سجده ونه کړه عجیبه خبره کوي تکبر ته ګوري قال انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين وایي زه څنګه سجده وکړم دا خو تا د خور نه پیدا کړی دی او زه بهتر یم زه خو د اور نه پیدا یم زه د اور نه پیدا شوی یم او اور برزي او خور عادت دی چې هغه لاندې راځي نو کوم شی چې برزي هغه به لاندې والا ته سجده څنګه کوي او حالن کې دا دومره کم عقل انسانو چې په اور باندې خور واچي اورم بندي خدا خو نه پوهېدو د غرور د وجنه الله ورته فرمایي قال فخرج منها فانك رجيم لوی ګناه دی وکا کبل ګناه دی کړي و ما تا د سنویل خو تکبر ډیره لوی ګناه ده اوسا ملعونه وان عليك لعنتي الى يوم الدين تر قیامت پوری منګه دا دی وکړي ابلیس ملعون لعنت بدر باندې کی دا الله ورته فرمایلی دی ول د ډیر عظیمه ګناه کړي چې دا تکبر ګناه ده د ځان ډیر برو کته او آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته لاندې وکړه دین ځان اوساتو عزیزانو فرعون کې سامنو فرعون موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورتزي و یو رب منا الله منا هغه قال انا ربكم الاعلى زبطولو کې بهترین رب موي ټولو کې لوی رب خو زه موي نو الله فرمای فاخذه الله نکال الاخره والاولى د دنیا او د آخرت رسوایی ورته ما ورکړه اوس پورې رسوا پروت دی ولی عظیمه ګناه کړي و چې اگر تکبر ګناه و خلکو ته سپک قتل پیغمبر ته سپک قتل الله پاک په دې وجه باندې راونی و تر نن تاریخ پورې ورته سزا ملایي فرعون کې په نمرود کې څه مسله و نمرود کې هم دا یو د تکبر مسله و چا اعلان وکړو چې څوک د چا غله پکاري اب غله اخلي او ماته به سجده کوي هر سړی به راغی غله به واغستله او دې ملعون ته به سجده کوله
الله پاک دسی ماشه چې د کار نو بالکل خپې نو دا ماشه الله د هغې په پوزه کې وردن نه کړ اما هغه نمرودو چې خلکو به ورته سجدې کولې هغه نمرود به چې کله دیوال سره ډغرې وواهه هغه ماشه به دننه په قراره شو بیا به دله سکون راتلو خلکو ته به ویل چې شرط به دا وي چې ماله څوک غله وړي هغه یو مضبوط ډب ماله په سر باندې راکوي عزیزانو دا د دنیا خبرې من کوو